نبی علیہ السلام شارع علیہ السلام دی چې څه حکم به صحابه ته وکړه هغه به یمانه پیغمبر علیہ السلام څو فرمایل ازما صحابه چې چا سره سورلی هغه لاړ شي چې چا سره سورلی نه هغه مزه غزوه تبوک لا امزه ځکه یو میاشت تبوک دا د یو میدان نوم دی مدینه منوره نه د یو میاشت په مزل باندې دی پیدل نو ډیر لیار دا شفیق پیغمبر دی په صحابه تاسو مزه چې چا سره سورلی نه تګي بشي وګي بشي بهوشي بار باندې راشي مزه ابو ذر غفاری صحابی دا یادوما سیدنا ابو ذر غفاری فرمایي چې دا خبره محبوب علیہ السلام مبارک وکړه وی چې ما په زړه کې یو قسم لسړی کغونده وشوا یو تکلیف را باندې راغی ژړا را باندې طاری شوا او جاری شوا چې خدای پاکا نن خو ابو ذر غفاری سره سورلی نشتا نبی علیہ السلام با دیش زر صحابه با غزوه تبوک لذی ابو ذر غفاری بنن په مدینه منوره کې پاتې کږي خدای پاک ابو ذر غفاری د پاره د سورلی غم وکړه خدای سورلی پیدا کړه دا مبارک فرمایي ابو ذر غفاری چې پیغمبر علیہ السلام نه رالم یا رسول الله یو خبر ار تکړه ابو ذر غفاری ګوره پاتې کېدو والا نه دی زه پاتې کږم خو نه غزوه تبوک نه تاسو بروانې په تودو شګو باندې نورونو ته غرمو ته ابو ذر غفاری بناستی په مدینه منوره کې دام کې دی شي چې معشوق او محبوب په دشتو بیابان کې رواني او عاشق او محب په مدینه منوره کې ناستی داسې نشي کېدای یا رسول الله پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ابو ذر غفاری سورلی نشتا پیدل بنځي دا زما حکم نه دی د مبارک فرمایي نبی علیہ السلام دیش زره صحابه کرام جمع شو روان شو وی چې زکور ترالما چکور ترالما یو شپه ما وژړل خدای پاک ته په دویم شپه ما وژړل خدای پاک ته په دریم شپه باندې ما وژړل بهر راووتم ځان سره ما ووی چې لږ وګرځه د مدینې منورې په کوڅو کې چې څوک پاتې دي لږ راحت بارته میلاو شي لږ سکون بارته میلاو شي لږ به وایي چې خیر دی فلان قایم پاتې دی خیر دی پلان قایم پاتې دی ابو ذر غفاری فرمایي درې ورځې ما وژړل د خدای پاک په دربار کې چې خدای سورلی مهیا کړه خدای سورلی پیدا کړه ابو ذر غفاری نه پاتې کېږي غزوه تبوک نه د مبارک فرمایي چې مدینه منورې کوڅو ته راووتمه یا خو ماشومان ګورمه یا خو زنانه ګورمه یا خو بوډاګان ګورمه او که ځوانان دي نو منافقان ګورمه د مبارک فرمایي چې کور ته واپس شومه نور مم ژړاله زور ورکه خدای پاک ته فرمایي چې الہ العالمین ابو ذر غفاری خو نه ماشوم دی خدای پاک نه زنانه ده خدای پاک نه بوډا دی او خدای پاک نه منافق دی په سچه باندې ستا محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایمان راوړی دی نو خدای پاک بیا څه وجه ده چې ابو ذر غفاری سے مبارک ته سورلی نه مهیا کېږي په څلورم ورځ باندې ما وژړل ابو ذر غفاری فرمایي وی چې په دې وخت کې ما ته د ور دستک او ټکټکی اول شو بهر راووتمه ما ته په څنګ کې په چم ګاونډ کې یو کس وایي چې دا څه وجه ده څلورمه ورځ ده ستا ژړا زه اورمه ابو ذر غفاری ورته فرمایي چې ما سره سورلی نشته څلورمه شپه ده نه خو ماشوم یم خدای پاکه نه خو زنانه یم نه خو بوډا یم نه منافق یم څه ابو ذر غفاری ته خدای پاک سورلی نه مهیا کوي دی ورته یي چې ما سره ادم صحابي و چې ما سره یو سورلی ده خو هغه ډېره کمزورې ده نبی علیہ السلام ته ما په هغې ورځ باندې پیش کړه پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مبارک قبوله نه کړه چې نه دا ډېره کمزورې ده نو ما سره هغه سورلی ده که هغه غواړي دې څه ورته فرمایي چې بس مال یې راکړه زه به 3 ورځې په مدینه منوره کې په هغې باندې ښه ډبل خوراک وکړم کیدای شي خدای پاک یې سربکه کیدای شي خدای پاک طاقت ورکه کیدای شي خدای پاک قوت ورکه او خدای واسطار کومه د رسول الله واسطار کومه دا سورلی مال راکړه هغه صاحب فرمایي چې ابو ذر غفاری دا ژړا او دا منت ما وکاته چې ما ورته چې ټیک ده سورلی ما ورکړه د مبارک فرمایي چې شپږ ورځې شوې وي چې نبی علیہ السلام مبارک او 30,000 لشکر دا وتلی یو شان د نبی علیہ السلام خبرې لرازم د مبارک فرمایي سورلی ما راوسته کمزورې لاغر هغه باندې ما 3 ورځې خوراک وکړو خوراک سکاک څه ناڅه ګزاره یې وکړه فرق څه دی موږ صحابه سره موږ چې جهاد نه پاتې کېږو خوشحالېږو او هغه چې جهاد نه پاتې کېږي خفه کېږي دا فرق دی
مونږ تاسو جهاد له نه ځو مړه به شو بچي به پاتې شي فلان به پاتې شي خو واحد صحابه دي چې نبی علیه السلام باندې هر څه قربان کړي دي که مال دی که جان دی که اولاد دی که وخت دی که بچي دي هر څه په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې قربان کړي دي دی مبارک فرمایي چې څه نه څه گزاره یې وکړه وی چې په دغه اوښ باندې روان شم او لږ ډېر د لیارې زاد او توخه او خوراک او څښاک به ځان سره راوکشته 3 ورځې یې ما سره وفا وکړه دغې سورلۍ او دی مبارک فرمایي چې یو غرو یو غونډۍ وه په 3 ورځې کې د هغې بیخ ته ورسېدمه خو لشکر په نظر باندې نه راځي 6 ورځې شوي دي او دې سره 9 ورځې ډېر کافي مزل یې کړی وی چې کله چې د ایخ تر ورسېدم د غره او د غونډۍ وی چې هغه اوښه راته کېناسته بس کېناسته څملاسته وی چې ما ځان سره وویل چې را په دې کې نور طاقت نشته دا نوره نشي تللی شپه ده بس دا هم کمزورې وه وی چې غره په د بیخ کې مې داسې ووې چې خدایه پاکه ابوذر غفاري به د دغه غره په بیخ کې نن شپه به تېروي او سحر لږ ارام به که لږ سټمنا به د خپل ځان زیاتوي په ارام باندې سحر به راپڅي او دغې غره سر ته به خیجي او غره سر نه به ستا محبوب لشکر ګوري که لشکر ورته په نظر باندې راغی خو خدای ابوذر غفاري دغې لشکر سره یو ځای کړه خو که غر سر نم لشکر په نظر باندې رانغی نو دا سوال یې شپې وکړه چې خدای ابوذر غفاري لا دلته مرګ د شهادت ورکړه دلته مرګ ولا ورکړه او قیامت په ورځ باندې بیا غزوه تبوک په مجاهدینو کې راوچت کړه دا سوال ابوذر غفاري وکړه کله چې سحر شو ابوذر غفاري مبارک چې ډېر په تکلیف باندې دغه غونډۍ سر ته وخاته چې وخاته او خو 10,000 لښکرو د نبی علیه السلام او 10,000 لښکر ډېر ځای نه ښکاري ډېر غټ افراد دي دا ماشاءالله تاسو 300-400-500 کسان یې دومره ښکارئ 10,000 کسان دا ډېر دي دی مبارک فرمایي چې غره سر ته وختمه نبی علیه الصلاة والسلام او د هغې لښکر مې په نظر باندې راغی مبارک فرمایي چې کوم خوشحالۍ علمو کوم راحتو کوم سکونو بیا مې سوال وکړه چې خدایه نبی علیه السلام لښکر په نظر باندې راغی اوس دومره طاقت د ابوذر غفاري په خپو کې واچوه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره ملاو شي مبارک فرمایي روان یم مخکې زمانه کې به دغې لښکر دپاره یو څو صحابه وو ابدي دپاره وو چې تاسو شاته ګورئ چې چېرته څوک جاسوسان مونږ پسې نه یي راپسې نو بعضې صحابو به دا ډیوټي وه شاته به یې کاته چې څوک خو راپسې نه دي نو کومو صحابو چې دا ډیوټي وه لرې نه ابوذر غفاري په غونډۍ باندې راکوزږي صرف داسې سا غوندې ښکاري بس دومره ښکاري چې څوک را روان دی ډېر لرې دی تاریخ وګوره صحابه کرام یو لفظ راغلی دی ځان په پوه کړئ صحابه کرامو ډېر ورته وکاته چې دا څوک دی دا سا غوندې یو کس خوځي دا څوک دی فاشرفو عربی ګریمر راوچت کړی اشراف ویل کږي لکه مونږ او تاسو چې کله یو شی نه وي نو لري په تندي ورته لاس ږدو که نه ږدو داسې ږدو دې ته اشراف یې اشراف په عربۍ کې صحابو اشراف هم وکړه په تندي یې هم ورته لاس کېښوده ډېره خواري یې وکړه ډېر محنت یې وکړه خو دا کس یې ونه پېژانده چې دا څوک دی ګورئ صاحبانو شان مصطفی ته ګورئ کمال مصطفی واورئ په دغې ځای کې نبی علیه السلام ناست دی پړاو یې اچولی دی مخ یې چېرته دی غزوه تبوک په طرف باندې نبی علیه السلام مخ دی شا یې چېرته ده شا یې مدینې منورې په طرف باندې ده شا یې ابوذر غفاري ته ده مخ یې په غزوه تبوک په طرف باندې دی صحابه کرام راله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله علیه وسلم څوک را روان دی داسې خوځي غوندې ژوندی سا ښکاري مونږ خو اشراف هم وکړه ډېره خواري مو کړه په سترګو باندې م زور راوسته خو یا رسول الله مبارک مونږ ونه پېژانده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کمال ته ګورئ پیغمبر علیه السلام څه ورته فرمایي نه یې شاته کتلي دي نه نبي علیه السلام اشراف کړی دی په تندي یا نور تلاس ایښی دی پیغمبر علیه السلام صحابو ته فرمایي لعله ابوذر دا به ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه شاته را کتلي نه اشراف کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لعله ابوذر دا به کیدی شي ابوذر غفاري دا یاد لرئ په عربۍ ګریمر کې لعل لفظ دا کیدی شي دپاره راځي زموږ او ستاسو کیدی شي
خو نبی علیہ السلام کېدی شي دا لفظ په منزله د یقین کې دی یعنی نبی علیہ السلام فرمایي چې یقینا دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه شاتینی دا نبی علیہ السلام قوت دی دا شان دی شاته به خلک یی چې زما او ستا په شان ته دی نبی یی که نه یی زیامه چې د صحابو په شان ته هم نه دی او نه صحابه د نبی علیہ السلام په شان ته دي که صحابه په شان صحابه د نبی علیہ السلام په شان ته وي پیژندلی به وي دا که نه دا صحابي خو پته لګي چې په نظر د صحابه او په نظر د محبوب کې هم فرق شته نو زما او ستا خو لاندې کور خطاکار سیاکار تورمخي ګناهګاران خلک یو مونږ خو که خدای پاک چټي وبخلو چټي اسی وبخلو بس ډېر بخي ورنه خدای د معافي راته وکړه چې کوم طرف ته به مونږ ځو مونږ ته ګوره زما او ستا په شان ته دی دا به ایمان ساتئ چې نه نبي زما او ستا په شان ته دی نه مونږ د نبي علیہ السلام په شان ته یو بېشک بشر دی بېشک انسان دی فرشته نه ده جن نه دی بېشک انسان دی خو بې مثله او بې مثاله انسان دی داسې انسان اله العالمین نه پیدا کوي او نه پیدا کړی دی دا زموږ ایمان دی کله چې ابوذر غفاري راورسېد نبي علیہ السلام ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وخندل چې رالي پاتې نه شوي ورته فرمایي یا رسول الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره به چې یو صحابي داسې کمالي کار وکړ کمالي کار محبت ثبوت به یې ورکړ یو انعام به یې ورله ورکاوه پیغمبر علیہ السلام ابوذر غفاري ته وایي فرمایي څه شی غواړې ور سل خلک یې چې اختیار نشته پیغمبر علیہ السلام سره دا علما ناست دي سل چې دی سل دا مطلق دی مطلق سل څه شی غواړې مطلب دا چې څه شی په دنیا کې غواړې وغواړه په آخرت کې غواړې وغواړه پته لګي چې جانان په لاس کې دنیا نعمتونه هم وي او د آخرت نعمتونه هم وي ته فرمایي سل سل یا ابوذر غفاري وغواړه څه شی غواړې خو بس انسان هغه شی غواړي چې د کوم شي تکلیف وي او دی مبارک سخت تګایو ورته فرمایي رسول الله الماء اوبه غواړم اوبه تګه یم یم میاشت مزل څوکړی شي زما اوس خالي بانه غواړو چې خالي پاتې شو او څه داسې معقول چې عقل یې مني داسې یو بانه جوړه شي خالي ته فرمایي اوبه غواړم یا رسول الله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي اوبه له ورکړئ ابوذر غفاري له اوبې وڅکلې نبي علیہ السلام سره کېناست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاس نه ونیوه اوچت یې که په دیرشو زرو مجمع کې ودراوه داسې بلا تشبیه او تمثیل لږه زه یو کس داسې ودراوم په دیرشو زرو کسانو کې ودراوه نبی علیہ السلام څه ورته فرمایي صحابو ته هذا ابوذر دا ابوذر غفاري دی يمشي وحده ويميت وحده ويبعث وحده دا ابوذر غفاري دی دا داسې صحابي دی چې دا ځان له مزلې که اوس هم ځان له راغی دا داسې صحابي دی ويميت وحده دا به ځان له مري هېڅوک به ورسره نه وي گفت اوت نبي علیہ السلام خولې نه ويبعث وحده او دا داسې صحابي دی چې قیامت په ورځ باندې به د خدای پاک په دربار کې یکې تنها راپورته کېږي هېڅوک به ني ابوذر غفاري سره ځان نه به یو سیټ ته ولاړ د خدای پاک په دربار کې هذا ابوذر يمشي وحده ويميت وحده ويبعث وحده دا ابوذر غفاري دی ګوره اوس کمال ته ګوره رسول الله مبارک زمانه لاړه سیدنا ابوبکر صدیق زمانه لاړه سیدنا عمر فاروق زمانه لاړه سیدنا عثمان غنی مبارک زمانه راړه څو کاله شوي وو 23 کاله شوي وو 23 کاله پس نبی علیہ السلام ته پته لګي چې دلته به مري 23 کاله تیر د مبارک د عراق په لار باندې روان دی ابوذر غفاري په دور د عثمان غنی کې 23 کاله پس روان دی یو غلام دی ورسره یو ورسره وینځه ده بس او یو ورسره سورلي ده ابوذر غفاري طبیعت خراب شو کله چې طبیعت خراب شو دغه وینځي او غلام ته یې چې تاسو لاړ شئ سره د سورلۍ ما پرېږدئ داسې ولې یې نبي علیہ السلام قول کړی ځان نه به وفات کېږي دا به یې زړه به یې هم راتنګېږي او هر شی به که خو دا به ځان نه دفع کوي دا د نبي علیہ السلام گفت دی په دې کې ځمکه او اسمان بدلېدی شي نبي علیہ السلام خبره نشي بدلېدی زر ته بیا خبره په دې باندې مې یو کړمه وی شړل تاسو لاړ شئ او ته فرمایي قربان طبیعت خراب دی نه تاسو لاړ شئ بس تاسو لاړ شئ الاړ عراق په لار باندې طبیعت خراب شو عراق په لار باندې د مبارک را پرېوته او وفات شو ابوذر غفاري وفات شو پروت دی څوک راځي په دغه لار باندې عراق فتح و ابوذر غفاري چې عثمان غنی صاحب دور کې عراق فتح و په لار باندې پروت دی عبدالله ابن مسعود
لسو کسانو سره ملګری یو هغې سره را روان دی په هغه لار باندې کله چې راغی ویې کاته یو صاحب د عراق په لار باندې پروت دی زر دی مبارک راکوز شو عبدالله ابن مسعود صاحب الوساده والنعلین پیغمبر علیه السلام سره بې بالښت او چپړې مبارکې ګرځولې عبدالله ابن مسعود ته څه ویل کېږي په حدیثو علماو په صاحب الوساده والنعلین بالښت والا او چپړو والا نبی علیه السلام سره دا ډېر لوی سعادت دی چې پیغمبر علیه السلام دا ډیوټي ورته میلاو شي صاحب الوساده والنعلین فرمایي ما یو کس ولید دا څوک دی زه راکوز شوم لس کسان دي را سره په منډه باندې رالمه څنګه چې ما مخ وکاته الفاظ یې دا وي الله اکبر قد صدق حبیبي محمد صلی الله علیه وسلم الله اکبر دغه لسو کسانو ته یي چې رښتیا ویلي و زما نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دا خو ابو ذر غفاري دی او ځان له وفات دی په دغې لار باندې قد صدق حبیبي محمد صلی الله علیه وسلم او بیا دغه لس کسان یې ځان ته مخاطب کړه عبدالله ابن مسعود او څه ورته فرمایي وقد كنت جالسا في يمينه في تبوک د لسو کسانو ته یي درویشت کاله پس ورته یي چې وقد كنت جالسا في يمينه في تبوک ای لسو کسانو په غزوه تبوک کې نن نه درویشت کاله مخکې زه په ښي سیټ کې د نبي علیه الصلاة والسلام ناستما فقال النبي او دا محبوب ویلیو چې هذا ابو ذر يمشي وحده ويميت وحده ويبعث وحده دا ابو ذر غفاري دی ځان له سفر کا وی چې ځان له سفر خو مې کتلو خو قد صدق حبیبي زما محبوب رښتیا ویلیو نن مې ځان له مرګ هم وکاته دی فرمایي